په تیرو دوو درسونو کې مونږه د اسم متمکن څلور قسمونه ذکر کړي وو. د اسم متمکن پنځم قسم دی غیر منصرف، چې غیر منصرف دا هغه اسم ته وایي چې په هغې کې د غیر منصرف په 9 اسبابو کې 2 سبب موجود وي، یا یو سبب چې قائم مقام د 2 سببونو وي دا پکې موجود وي. نو دغه اسم ته او دغه کلمې ته غیر منصرف وي. هغه 9 اسباب دادي: عدل، وصف، تانیث، معرفه، عجمه، جمع، ترکیب، وزن فعل او الف نون زائدتان. په دې 9 اسبابو کې جمع منتهى الجموع او تانیث بالالف المقصوره والممدوده دا یو سبب قائم مقام دا د 2 سببونو وي. نو د اسم متمکن کم پنځم قسم دی نو دا غیر منصرف دی او دی لئی د اعرابو په 9 قسمونو کې دریم قسم ورکړی دی او دریم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی دا به په ضمې سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړه به په فتحې سره وي. په حالت نسبی کې به هم په دې باندې فتح راځي او په حالت جری کې به هم په دې باندې فتح راځي. مطلب دا دی کچری غیر منصرف دا په ترکیب کې د 8 مرفوعاتو نه یو مرفوع واقع شو، فاعل واقع شو، نائب فاعل واقع شو، مبتدا واقع شو، د مبتدا خبر واقع شو، یا د حروف مشبه بالفعل خبرو، یا د افعال ناقصه او اسمو، نو په دې باندې به ضمه راځي. او کچری غیر منصرف په ترکیب کې په 12 منصوباتو کې یو منصوب واقع شو، یعنی مفعول به واقع شو، مفعول له واقع شو، مفعول معه واقع شو وغیرہ وغیرہ، نو په دې باندې به نصب راځي. او کچری په حالت جری کې یعنی په دې باندې د حروف جاره نه یو حرف داخل شوی یا دا د مضاف د پاره مضاف الیه وو، نو بیا به هم په دې باندې فتح راځي. نو د اسم متمکن پنځم قسم دی غیر منصرف او دی لئی د اعرابو په 9 قسمونو کې دریم قسم ورکړی دی او هغه څه دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړې په فتحې سره وي. اسم متمکن کے اعراب کی تیسری قسم رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ. اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 5ویں قسم غیر منصرف جیسے عمر، اس کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے تیسری قسم خاص ہے، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتحہ کے ساتھ. بیا مثالونه ورکړي دي. ذهب عمر دا د حالت رفعی مثال دی. عمر دا غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې یو سبب علم دی او بل په دې کې عدل دی، او چونکې دا په ترکیب کې فاعل واقع دی او فاعل مرفوعاتو کې وي، نو دی وجنا دا مرفوع دی په ضمې سره. رأیت عمر دا د حالت نسبی مثال دی. په دې جمله کې عمر دا د رأیت د پاره مفعول به دی، نو او د غیر منصرف حالت نسبی په فتحې سره وي. او دریم مثال له مررت بعمر، نو په دې کې د عمر دا په حالت جری کې دی ځکه چې په دې باندې با حرف جر داخل شوی دی، نو چونکې د غیر منصرف حالت جری هم په فتحې سره وي، نو په دې باندې فتح راغلی ده. غیر منصرف کے اعراب کی پہچان، نو تاسو ته به په دې سلایډ باندې د 3 کلمونه په نظر باندې راځي. یو د حالت رفعی مثالونه دي، دویم د حالت نسبی مثالونه دي او دریم د حالت جری مثالونه دي. نو د حالت رفعی جملې دي ذهب عمر، دویمه جمله ده وضع عثمان قلما،
دریم جمله ده حزین یوسف. سلورم جمله ده نصر ابراهیم. پنځمه جمله ده جلس احمد. شپږمه جمله ده ذهبت فاطمه. اومه جمله ده مساجد لله. نو په دې ټولو جملو کې عمر، عثمان، یوسف، ابراهیم، احمد او فاطمه دا ټول غیر منصرف دي، او په دې جملو کې دا ټول په حالت رفعي کې دي ځکه چې دا د فعل لپاره فاعل واقع شوي دي. د فعل لپاره فاعل واقع شوي دي او فاعل دا په مرفوعاتو کې وي. او مونږ دا ویلو چې د غیر منصرف حالت رفعي دا به په ضمې سره وي. نو ته دغه وجې نه په عمر باندې، په عثمان باندې، په یوسف باندې، په ابراهیم باندې، په احمد باندې او په فاطمه باندې په دې ټولو باندې ضمه راغلی ده. او کوم د اخرنی مثال له مساجد لله، نو په دې کې د مساجد غیر منصرف دی او دا هم مرفوع دی په ضمې سره ځکه چې دا په مرفوعاتو کې مبتدا واقع شوی ده. او کوم دا دویم کالم دی حالت نسبی، نو ته دې جملې دی رأیت عمر، رأیت عثمان، امر الله یوسف، رأیت ابراهیم، رأیت احمد، رأیت فاطمه او رأیت مساجد. نو په دې ټولو کې عمر، عثمان، یوسف، ابراهیم، احمد، فاطمه، مساجد دا الفاظ دا غیر منصرف دي. او په دې جملو کې دا ټول د فعل لپاره مفعول به واقع شوي دي او مفعول به دا په منصوباتو کې وي. امونږ دا ویلو چې دا غیر منصرف حالت نسبی دا په فتحې سره وي، نو دې وجې نه په دې ټولو باندې فتحه راغلی ده. او د حالت جری دا کوم کالمونه دي، نو په دې کې دا جملې دي مررت بعمر، جلست بعثمان، نظر يعقوب إلى يوسف، مررت بإبراهيم، مررت بأحمد، مررت بفاطمة، مررت بمساجد. نو په دې کالم کې دا عمر، عثمان، یوسف، ابراهیم، احمد، فاطمه او مساجد دا ټول الفاظ دا غیر منصرف دي او دا ټول په حالت جری کې دي ځکه چې په دې باندې با حرف جر دا داخل شوی دی. خو ته دې حالت جری دا هم په فتحې سره ده، نو دې وجې نه په عمر باندې، په عثمان باندې، په یوسف باندې، ابراهیم، احمد او په فاطمه په آخر کې زبر راغلی دی. نو دا غیر منصرف حالت نسبی او حالت جری دا دواړه په فتحې سره وي. نو موږ به فرق څنګه کوو؟ کچری په غیر منصرف باندې د حروف جارونه یو حرف داخل شوی یا د مضاف د پاره مضاف الیه واقع شوی، نو دا به په حالت جری کې وي. او کچری نه په دې باندې حرف جر داخلو او نه دا د مضاف د پاره مضاف الیه و، نو دغه بیا په حالت نسبی کې وي. نو خلاصه دا شو چې د اعراب په 9 قسمونو کې دریم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمې سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړې په فتحې سره وي. او د اعرابو دا قسم ورکړی دی د اسم متمکن په 14 قسمونو کې 5م قسم ته او هغه څه دی غیر منصرف. نو که غیر منصرف په حالت رفعي کې وي په دې باندې به ضمه راځي، که په حالت نسبی کې وي یا په حالت جری کې وي نو په دې باندې به فتحه راځي. د اسم متمکن 6م قسم دی اسماء 5 مکبره. اسماء 5 مکبره یعنی هغه 15 اسمونه چې هغه مکبر وي. د 5 مطلب دی 15. نو اسماء 5 اسمونه مکبره. مکبره مطلب دا دی چې هغه مصغر نه وي، په هغې کې یا تصغیر نه وي. نو دا 15 اسماء کم دي؟ نو هغه دا دي: یو ابون، دویم اخون، دریم حمون، سلورم فمون او 5م لفظ ذو. نو دی 15 اسماء ته اسماء 5 وای. او کم د نحو نور کتابونه دي نو پاغي کې دیتا اسماء 6 وته وای. پاغي کې هغوی
د هنون لفظ هم شمار کړی دی. نو که د هنون لفظ مونږه ته دې 5 سره ولګو نو دا به بیا شپږ شي. اسماء سته مکبره. خو په دې کتاب کې د هنون نه ذکر کړی. د هنون نه علاوه دا نور الفاظ دا 5 جوړیږي: ابون، اخون، حمون، فمون او ذو. چې کله په دې 5 اسماو کې دا شرایط موجود وي چې دا اسما دا مکبر وي، یعنی په دې کې یای تصغیر نه وي. یو شرط دا دی چې دا اسما به مکبر وي. بل شرط دې لپاره دا دی چې دا به موحد وي. د کتاب کې دا نه دی ذکر کړی، یعنی دا 5 اسما دا به واحد وي، مکبر به وي، واحد به وي. 2 شرطونه شو. دریم شرط دا دی چې دا 5 اسما به مضاف وي، او څلورم شرط ولدا دی چې مضاف به وي خو یای متکلم طرف ته به مضاف نه وي، یعنی ابي، اخي داسې به نه وي. نو چې کله پکې په دې 5 اسماو کې دا 4 وانه شرایط موجود وي نو دې ته به د اعرابو 4م قسم دا به ملاویږي. چې کله په دې 5 اسماو کې دا 4 وانه شرایط وي نو دې ته به د اعرابو په 9 قسمونو کې 4م قسم ملاویږي. او 4م قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي دا به په واو سره وي، حالت نسبی دا به په الف سره وي، او حالت جری دا به په یا سره وي. چې کله دا 5 اسما دا مکبر وي، دا موحد وي، دا مضاف وي خو یای متکلم طرف ته مضاف نه وي، نو ته دې اعراب به په څه سره وي؟ حالت رفعي به په واو سره وي، حالت نسبی به په الف سره وي، او حالت جری به ته دې په یا سره وي. نو په سلاید نمبر 311 باندې صاحب کتاب دغه د اسم غیر متمکن 6م قسم ذکر کړی دی، او د اعرابو دا 4م قسم ذکر کړی دی. نو صاحب کتاب وایي چې تا دې حالت رفعی به په واو سره وي، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ. اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 6 قسم اسماء 5 مکبرہ جیسے ابن، اخن، حمن دا لیور ته وایي، فمن دا خلی ته وایي، او ذو والا یعنی ذو مال، ذو کتاب. نو د ذو معنی څه ده؟ والا، د مال والا، د جیداد والا، د بچو والا وغیره وغیره. تو چې کله دا 5 اسما مکبر وي، موحد وي، او دریم شرط څه دی؟ جب یہ مضاف ہو، چې کله دا مضاف وي غیر یای متکلم کی طرف، خو یای متکلم نه علاوہ یو بل چیز طرف ته مضاف ہوئی، تو ان سب کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے چوتھی قسم خاص ہے، یعنی رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر یا کے ساتھ. او مونږ مخکې دا ویلو چې په واو الف یا سره کم اعراب وي نو دیتا اعراب بالحرف وي. نو د اسماء 5 چې کم اعراب دي نو دا اعراب بالحرف دي، خو چې کله پکې دغه شرایط موجود وي. نو لاندې بیا مثالونه ورکړي دي. د حالت رفعی مثال دی خراج ابوکا. نو دلته که تاسو وګورئ نو په دې اب کې دا ټول شرایط موجود دي. اب دا مکبر هم دی، یعنی په دې کې یای تصغیر دا نشته دی. دویم دا چې دا واحد هم دی. دریم دا چې دا مضاف هم دی، یعنی کاف ضمیر طرف ته. او څلورم دا چې یای متکلم طرف ته مضاف نه دی. نو چونکې دا په حالت رفعی کې دی د خرجه د پاره فاعل جوړیږي، لہذا تدې حالت رفعی دا به په و سره وي. نو خرجه ابوکا د ابوکا فاعل له او دا مرفوع دی په و سره. د حالت نسبی مثال له رأیت اباکا. نو دلته هم په دې اب کې دغه 4 وانه شرایط موجود دي. نو چونکې دا په حالت نسبی کې دی، د رأیت د پاره مفعول به جوړ شوی دی، نو تدې وجنه تدې حالت نسبی دا په الف سره دی. او د حالت جری مثال له مررت بابیکا. نو دلته هم په اب کې دا ټول شرایط موجود دي، او چونکې دا په حالت جری کې دی ځکه چې با حرف جر په داخل شوی دی، نو تدې حالت جری دا په یا سره ده. نو دا خو د اب مثالو. نو دغه شانتي وای چې کم دا باقی مثالونه دي نو هغه هم دغه شانتي دي. لکه مثلا مونږ داسې و چې خرج اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک. یا حمون یعنی خرج حموکی،
رأيت حماکی او مررت بحمیکی. نو تدی پنځو اسماو حالت رفعی به په واو سره وي، حالت نسبی به په الف سره وي، او حالت جری به په یا سره وي، خو اله چې کله پکې دغه شرایط دا موجود وي. نو په سلاید نمبر 312 باندې کم الف کالم دی، با کالم دی او جیم کالم دی. نو تدی نور وضاحت کړی دی په مثالونو سره. دا کم د الف نه لاندې چې دا کم درې مثالونه ورکړي دي، نو دا د حالت رفعی مثالونه دي. د با نه لاندې کم دا درې مثالونه ورکړي دي، نو دا د حالت نسبی مثالونه دي. او د جیم نه لاندې دا کم درې جملې ورکړي دي، نو دا د حالت جری مثالونه دي. د لومبۍ راځو مونږه الف نمبر کالم لا. د لومبۍ جمله ده ذهب ابوکا چې ستا پلار لاړ. نو دلته د ابوکا دا ته دغه اسماء خمسو نه راغلي او په دې کې دغه شرایط موجود دي. دا مکبرم دی، موحدم دی یعنی واحدم دی، مضافم دی، خو یا متکلم طرف ته مضاف نه دی. نو چونکې دا په حالت رفعی کې دی، د ذهب لپاره فاعل جوړ شوی دی، نو تدې حالت رفعی دا په و سره دی. دویمه جمله د ابوک عالم کبیر. نو په دې دویمه جمله کې د ابوک د دغه اسماء خمسونه دی او دا د مرفوعات نه راغلی دی، خو دلته په دې جمله کې دا مبتدا ده او مبتدا هم مرفوع وي. نو دی وجنه ته د حالت رفعی دا په و سره دی. او عالم کبیر چونکې دا مفرد منصرف صحیح دی، او مونږه دا ویلو چې د مفرد منصرف صحیح حالت رفعی په ضمه سره ده، نو دی وجنه په هغې باندې ضمه راغلی ده. درېمه جمله ده ابوک خطیب. نو ابوک مبتدا ده او خطیب دا خبر دی. نو چونکې ابوک د اسماء خمسونه دی، نو تدې وجنه د هغې حالت رفعی په و سره دی، او خطیب مفرد منصرف صحیح دی، نو تدې حالت رفعی دا په ضمه سره دی. اوس راځو مونږه په دې بعد لاندې دا کم مثالونه ذکر کړي دي، نو دا ټول د دغې حالت نسبی مثالونه دي. یعلم الناس اباکا چې خلق ستا پلار پیژني. ینظر الناس اباکا چې خلق ستا پلار ته ګوري. او ان اباکا طبیب. نو دا کومې لومبۍ دو جملې دي، نو په دې کې د اباکا په لومبۍ جمله کې د اباکا د یعلمو دپاره مفعول به دی، نو دی وجنا ته دې حالت نسبی په الف سره دی. اباکا به مونږ وایو چې کله د اسماء خمسه دا د منصوباتو نه راشي، نو ته دې حالت نسبی به په الف سره وي. او دا کما دویم مثال دی، نو په دې کې اباکا د ینظرو دپاره مفعول به دی، نو ته دې حالت نسبی په الف سره دی. او دا کما درېمه جمله ده ان اباکا طبیب. نو کم د ان د حروف مشبه بالفعل کم اسم دی، نو هغه هم منصوب وي. نو دی وجنا چونکې په دې جمله کې د اباکا د ان دپاره اسم جوړیږي، نو دی وجنا ته دې حالت نسبی دا په الف سره دی. ان اباکا طبیب. او دا کم د جیم نه لاندې دا کم مثالونه دي، نو په دې ټولو کې دا اب کم لفظ دی، نو دا په حالت جری کې دی، او دغه ټول شرایط پکې موجود دي، نو حالت جری په یا سره دی. لومبۍ مثال دی رضی الناس عن ابیکا چې خلق ستا د پلار نه راضي دي. نو په دې کې د ابي په حالت جری کې دی، ځکه چې عن حرف جر په داخل شوی دی، نو ته دې حالت جری په یا سره ده. دویم مثال دی مررت بابیکا. او دریم دی سألت عن ابیکا. نو په دې کې هم د ابي دا په حالت جری کې دی، با حرف جر په داخل شوی دی، او چونکې شرایط پکې موجود دي، نو ته دې حالت جری دا په یا سره دی. اوس سلاइड نمبر 316 اسماء خمسه کې اعراب کی پہچان. نو دلته هم دغه درې کالمونه دي، یو حالت رفعی، دویم حالت نصب او دریم حالت جر. نو لومبۍ جمله ده د حالت رفعی د لاندې مثالونه دي ابونا آدم. نو په دې مثال کې ابونا دا مبتدا ده او د آدمو ته دې خبر دی. نو چونکې ابو دا مبتدا ده او مبتدا دا مرفوع وي، او چونکې ابو دا د اسماء خمسونه راغلی دی او په دې کې دغه شرایط موجود دي، نو ته دې حالت رفعی دا په و سره دی. دویمه جمله ده هذا اخوکا. په دې مثال کې د اخوکا د هذا مبتدا د لپاره خبر دی او مبتدا هم مرفوع وي، نو دې وجې نه دا مرفوع دی په و سره، شرایط پکې ټول موجود دي.
درېمه جمله ده زید حموکی، نو دلته د حموکی د زید مبتدا د لپاره خبر دی، نو خبر هم مرفوع وي. څلورمه جمله ده انت ذو مال، نو په دې مثال کې د ذو مال د انت مبتدا د لپاره خبر دی او د مبتدا خبر هم مرفوع وي او د ذو دا هم په هغه 15 اسماو کې دی، نو چونکې هغه پوره شرایط پکې موجود دي نو دی وجنه دا مرفوع دی په و سره. او اخرنی مثال له اخونا عمر، نو دلته د اخونا دا د هغه اسماء 50 راغلي، ټول شرایط پکې موجود دي، په حالت رفع کې دی، نو دی وجنه دا مرفوع دی په و سره. او د حالت نسبی مثالونه دي رأيت اباك، رأيت اخاك، رأيت حماك، رأيت رجلا ذا مال او نصرت اخاك. نو په دې کلمونو کې د اباک، اخاک او حماک د درېونه د اسماء 50 دي، یعنی ابو د هغه 15 اسماءونه دي، هغه ټول شرایط پکې موجود دي، د ابو او اخ او حما د هغه 15 اسماءونه راغلي او هغه شرایط پکې هم موجود دي. چونکې دا په حالت نسبی کې دی، د رأیتو د لپاره مفعول به جوړیږي او تداغه اسماء 50 حالت نسبی په الف سره دی، نو دی وجنه تاسو وینئ چې په اباکا، اخاکا او حماکي الف راغلی دی. څلورمه جمله ده رأیت رجلا ذا مال، رأیت رجلا ذا مال، نو په دې کې دا ذا مال د رجلا د لپاره صفت دی، یعنی ما د مال والا سړی ولید. او مخکې د خبره مونږ ذکر کړې وه چې د موصوف او د صفت اعراب دا به یو شان دی، نو چونکې موصوف په حالت نسبی کې دی، د رأیتو د لپاره مفعول به جوړیږي، نو ته دې صفت به هم منصوب وي، نو دی وجنه د ذو حالت نسبی څه دی ذا، نو دی وجنه د ذا مالین په ذا سره راغلی دی. او اخرنۍ جمله ده نصرت اخاکا، نو په دې کې هم اخاکا د نصرتو لپاره مفعول به دی، نو دی وجنه دا منصوب دی په الف سره. او د حالت جری مثالونه دي مررت بابیکا، مررت باخیکا او مررت بحمیکی، نو په دې کې په ابي باندې، په اخی باندې او حمی باندې با حرف جر داخل شوی دی، نو دی وجنه دغه مجرور دی په یا سره، ځکه چې دا دغه اسماء 50 دي او دا ټول شرایط دا پکې موجود دي. څلورمه جمله ده مررت برجل ذی مال، نو دلته هم د ذی مال دا د رجلین د لپاره صفت دی، نو رجلین مجرور دی په با سره، نو دقه شانتي د ذی مال هم مجرور دی په با سره. نو ذو ذا ذی، دا ذی دا حالت جری دی. او اخرنۍ جمله ده جلست باخیکا، نو دلته هم د اخی په حالت جری کې دی، ځکه چې په دې باندې با حرف جر دا داخل شوی دی. स्लाइड नंबर 317 नीचे के जुमलों में अस्माई 5 मरफू मंसूब और मजरूर को पहचानिए. د لاندې جملې ورکړې دي چې تاسو دغه وایي چې دا کم 15 اسما دي، دا په کومو مثالونو کې مرفوع دي، په کومو کې منصوب دي او په کومو کې مجرور دي. نو که و پکې راغلی نو دغه به مرفوع وي، یعنی په دغه 15 اسماو کې یو اسم راغلی او و پکې نو دا به په حالت رفع کې وي. که الف پکې راغلی نو دا به په حالت نسبی کې وي، او که یا پکې راغلی و نو دا به په حالت جری کې وي. نو لومبۍ جمله ده انصر اخاکا، نو دا اخاکا دا په حالت نسبی کې ده، ځکه چې په دې کې الف راغلی دی او دا د انصر فعل لپاره مفعول به دی. دویمه جمله ده انظر الی اخیکا، انظر الی اخیکا، نو دلته د اخی دا په حالت جری کې دی او تدغه اسماء 50 دی او په حالت جری کې ولې دی ځکه چې په دې باندې الی حرف جر داخل شوی دی. او دریمه جمله ده ان ابا سعید ولی، چې د سعید پلار دا ولی دی، بزرگ دی. نو دلته د ابا د هغه 15 اسماء نه راغلی دی او دا په حالت نسبی کې دی، نو دی وجنه دا منصوب دی په الف سره او منصوب ولې دی ځکه چې دا د ان لپاره اسم جوړیږي. څلورمه جمله ده ابو خالد صالح، نو په دې جمله کې د ابو په حالت رفع کې دی ځکه چې دا مبتدا جوړیږي. ابو مضاف او خالد مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده او مبتدا چونکې مرفوع وي او دا د اسماء 50 دی، د هغې حالت رفع په و سره دی، نو دی وجنه په دې کې و راغلی دی. او پنځمه جمله ده ان اخاک ذو العلم، نو دلته هم د اخا دا په حالت نسبی کې دی ځکه چې دا د ان د پاره اسم جوړیږي. او دا ذو العلم
دا د ان د پاره خبر جوړیږي او د ان اسم منصوب وي او خبر مرفوع وي. نو چونکه خبر مرفوع وي نو دی وجنا د ذو حالت رفع بس سره ده په وو سره ده نو په ذو کې وو راغله ده. فائدہ اگر یہ اسماء مضاف نہ ہو تو ان کا اعراب پہلی قسم والا ہوگا. نو دلته چې دا کم شرایط پکې مونږه لګولیو نو هغه طرف ته اشاره کړې ده. لومبه خو مونږه دا ویلو چې دا اسماء مکبر وي. لومبه شرط پکې مونږه دا لګولیو چې دا 15 اسماء مکبر وي، یعنی په دې کې د تصغیر یا نوي. کچری د تصغیر یا په دې کې وا نو بیا به هم تدې اعراب د مفرد منصرف او صحیح والا وي. لکه جاءني اخي، رأيت اخيا او مررت باخي. نو حالت رفع به په ضمه سره وي، حالت نسبی به په فتحې سره وي او حالت جری به په کسره سره وي. دویم شرط پکې مونږه دا لګولیو چې دا اسماء دا به واحد وي. کچری تسنیه او جمع وي نو بیا به تدې اعراب د تسنیه او د جمع والا وي. داغه تفصیلات را روان دي. دریم شرط مونږه دا لګولیو چې دا به مضاف وي. نو کچری مضاف نوي نو بیا به هم تدې اعراب د مفرد منصرف صحیح والا وي. لکه جاءني ابن، رأيت ابا، مررت بابن. یعنی حالت رفع به په ضمه سره وي، حالت نسبی به په فتحې سره وي او حالت جری دا به په کسره سره وي. او سلورم شرط پکې مونږه دا لګولیو چې دا به مضاف وي خو یای متکلم طرف ته به مضاف نه وي. کچری یای متکلم طرف ته مضاف وي نو بیا به تدې اعراب دا به تقدیری وي. یعنی جاءني ابي او رأيت ابي او مررت بابي. ان شاء الله دا غي هم تفصيلات را روان دي چې کله یو اسم مضاف وي یای متکلم طرف ته. نو کله چې پدې کې د سلور ونه شرایط پدې 15 اسماء کې موجود وي نو بیا به تدې اعراب په حالت رفع سره، حالت رفع کې به په وو سره وي، په حالت نسبی کې به په الف سره وي او په حالت جری کې به په یا سره وي.